بعضی شیزونه داسې دي چې مونږ تاسو کله سروې ذبح کوو بعضی شیزونه هغه کې داسې دي چې هغه حرام دي هغه خوړل نه دي پکار روایتونه هغه ثابت دي پهلا نمبر باندې دم مسفوح چې کله ته ځناور ذبح کی د دې ابتدا ذبح کی چې کوم وینه د دې بدن نه روزي دي د دم مسفوح ویل کېږي بهته هو خون دا حرام ده د دې خوړل جایز نه دي هغه وینه چې د سروي د ذبح کول په وخت کې کوم د دې بدن نه روزي بیا چې تا یو ځل د سروي ذبح کو دا سروي پاک شو دي دا پس چې کوم وینه د دې غوخي کټ کېدو کې تا په بدن باندې لګي غا پاکه ده ولی زناور ذبح کول سره د دې دنه کوم بیا وینه چې کوم شروع کې وینه توي شي باقي کوم وینه دنه پاتې شي هغه پاکه وینه ده زما په خبره مې تاسو پوه شئ یو دمه مسفوح دی دویم شیز د تشو متیازو شرمگاه نر سره وی اور کا خزه دا غي شرمگاه خړل حرام دي تشو متیازو شرمگاه برابر خبره کا دا کم سروي دي دا نروي ہوگا خزوي دریم شیز خصوصیتین د نر زناور انډي کم د انګلیش کې ټیسټس ویل کیږي او مونږ به آسان تعبیر پښتو کې پاګې سره وکړو د زناور اگې خوړل حرام دي د نر زناور ولا خزي پر خوینه دا هم حرام دي دا بنه خوري سلورم شیز د ډکو متیازو زه د هر سروي د ډکو متیازو د پخانی زه خوړل دا حرام دي شرمگاه خوړل دا حرام دي دا بنه خوري پنځم نمبر باندې حدود انګلیش کې د دې تعبیر ګلینډ سره کیږي ګلینډز اور دا وینا جام شي بیا د سیاډو کې ډوکی ورنه جوړ شي زړی زړی اور ډېر انتهایی سختوي پخله د دې نه کیږي د دې خوړل هم جایز نه دي دا هم حرام دي حدود ورته ویل کیږي اور شپږم نمبر باندې مسانا کم ځکه تشی متیازي جمع کیږي ګردې د وینې فلټریشن وکي وینې 24 غټي فلټر کی هغه کې چې کم زیاتی ذرات وی کم زهريلي شیزونی د ګردې رجودکی اوینې نه روباسي هغه په پونو په ذریعہ سره مسانې تراشي مسانې نه به تشی متیازي په دې شرمګاه باندې روزي نه چې کم ځکه د تشی متیازي سٹور کیږي د ته مسانه ویلې کیږي دا د نر زناوري او د خزي زناوري دا هم خړل جایز نه دي حرام دي د تشو متیازو هغه خانه چې کم ځکه تشی متیازي جمع کیږي زما به خبره تاسو پوه شئ اوم نمبر باندې پیتا زموږ د خلک ورته تریخه وي چې کله هغه خاص کر د کلیجی یعنی د یعنی اور د نور زینو صفای کی هغه ځکه ور کوړه غوښ شي غره کټ کی ورنه هغه پیتا هغه هم خړل حرام دي بعضو فقهاو حرام مغز ذکر کړي دي چې دا هم حرام دي حرام مغز ورټبرل کالم چې کم انسان د املا کې اډو کې دي دا اډو کې هر هغه زنور کې وی چې کم نیغ نیغ ګرځي لکه غوا وای می خدا زنور شو مار کې دا شیز نشته دی ولی غتویږي رتویږي دا اډو کې پاکستان دی دا اډو کې د چا مات شي بس غا ایکسپایر ختم زناور کې بعض علماء دا لیکلي چې دا اډو کې کم دنه مزغه دي دا اډو کې خورل جایز نه دي خدا کول ټیک نه دی دا د شیګانو روافضو کتابونو کې د لیکلي شي چې حرام مغز حرام دي زموږ د اهل سنت والجماعت کتابونو کې د نشته او کچا ذکر کړي نه دا خبره ټیک نه ده دملا اډو کې خوړل دا جایز دي د دې پخله هم جایز دي د دې خوړل هم جایز دي زما به خبره پوه شي مسلې باندې ځان پوي کې ما طرف ته غلطه مسله به منسوب نه کی حرام مغز دا نوم چې موږ کوم ور کړی چې حرام مغز دا نوم هم غلط دی ولی حرام نه دی ولی ورته حرام مغز وای حلال دي د دې اډو کې خوړل د دې دنه چې کوم مواد غا خوړل هم جایز دي حرام نه دي حرام مغز نوم دی د نوم وجه نه یو شی حرام کیږي نه اوس مثال په تور باندې یو سړی کجوري ته تروړي درته وایي چې دا کجوري حرامي دي دغه حرام ویلو سره حراميږي یا ته مخې ته تا خپل بازار کې په حلالو پیسو باندې کجوري خسي ناسي خوري غادر ترشي غردوی دا کجوري حرامي دي دغه حرام ویلو سره دا حراميږي نه در روافض او د علی تشی د دې حرامي مغز ته د حرامي مغز ویلو وجه نه د نه حراميږي د دې خوړل جایز دي او که زمونږ اهل سنت والجماعت کې
کا کنز صاحب کنز د لیکلی یا بل یو مصنف رحم الله د لیکلی نه د خبره ټیک نه د جمهور په نسبت باندې د ملا اډو کی خوړل د دې پخله د هر څه جایز دي. ځواب دې خبر مې تاسو پوه شئ.